أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. سورة الطور دے مکی سورت تے نازل شد رستو دا الف لام میم سجدینا مخی صورت کی چکلا شواہدی ذکر کرو نو پدی صورت کی دلائل و پیش کئی پا قیامت باندی دعوت صورت بئی عذاب استاد رب خامخا واقع کی دن کے دیں قیامت بخا مخا راضی پس صورت کی اولنا شواہد دی پا واقع کے دو دا قیامت باندی پا اثبات دا قیامت باندی دلائل دی بیا تخویف دے نمن ان کو تا سوچے دا قیامت انکار کئی اغیل تخویف بور کئی مسئلہ دا توحید پیش کئی با پاغی باندے دلائل بئی مختلف قسم دلائل متنوعہ بئی عقلی نقلی وحی دلائل بئی آخر کے تذکرہ بئی اثبات دا رسالت صداقت دا قرآن کریم او سوچے دا دوارنا انکار کئی دا حقی دا پارا با زجر او تخویفاتی ابتدانا قسمون دی جواب قسم دادے چی ان عذاب ربک لواقع دا ټول گوادی پدے باندے چی عذاب قیامت راتلن کے دے واقع کی گی با بولے دی حالاتو دا کم سبانے چی قسمونا کولے کی گی دا کم سچے پا شواہدوں کے پیش کولے کی گی ندیلی دلی حالات سلیدل شوی دی نو دا دلالت کئی پدے باندے چی کئی نو آغی باندے با عذاب رازی نو دا خلقو چی سوک خلاف ورزی کئی نو دا آغی دا پارا یوزے پکار دے چی آغی لا بدل ورکڑش والطور عام توئی لیکن بیا مشہور شوی دا کوہی تور موسیٰ علیہ السلام تچی کمزی کے پیغمبری ملاو شوا آغوات تلو آغا کوہی تور دے نو آغا گواہ دے پدے باندے چی عذاب برازی ولے پدغی کوہی تور باندے موسیٰ علیہ السلام لا پیغمبری ورکڑے شوا کتاب ولا ورکڑے شو چی خلق دے پا دے بانے عمل کئی نو چی سوک بس عمل نکی نو داغو دا پارا خود سزا پکار دا نو کوئی تر
هم په دې باندې گواه دی چې د عذاب د رب دا واقع کېدونکی دی په هغې باندې. و کتاب مستور او کتاب لیکلی شوی فی رق منشور په هغې پاڼو خورو ورو کې. بعضې وایي کتاب نمرات تورات دی، دا چې ولې ورکړی شوی نو تختو باندې لیکلی شوی نو تخته چې نه دا خورئ تختې جدا جدا وي نو هغه کتاب تورات گواه دی په هغې کې دا خبره وه مسله پکې وه د قیامت د واقع کېدو د قیامت د راتلو. والبیت المعمور هغه کور آباد کړی شوی مراد ته دی هغه بیت الله لپاسه چې کوم د ملائکو د عبادت ځای دی چې هغه آباد دی په عبادت باندې. وی هر ورځ هغې ته اویا زره ملائک داخلیږي او تر اوسه پورې چا چې یو پیر طواف کړلی نو هغه ته تر اوسه پورې بیا نمبر نه دی میلاو شوی. نو اندازه د دې نه لګي چې دا الله رب العزت دا مخلوق ملائک څومره ډیر دي ختمېدو نه دي چې تر اوسه پورې چاته نمبر نه دی میلاو شوی چې راغلي او اویا زره د ورځې طواف کوي. وي نو هغه بیت المعمور گواه دی. دغرنګه د بیت المعمور دلان دی بیت الله شریف دی. دا بیت ورستو ابراهیم علیہ السلام جوړ کړل مخکې خو ملائکو جوړ کړو په مخ د ځمکه باندې بیت الله د ټولو نه مخکې آباد کړی شوی کور دی. بیا 40 کاله وروستو د هغې نه بیت المقدس جوړ شوی دی. نو بیت الله د ټول نه اولنی دی. دا بیت الله هم په دې باندې گواه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې بیت الله عبادت کله کولی کېږي دا په عبادت باندې آبادي په عبادت د الله باندې دا کور آبادي نو قیامت کېږي بنا. خو چې کله د دې کې بندگی ختم شوه بیت الله به اونړولی شي نو قیامت بشي. والسقف المرفوع او هغه چت اوچت کړی شوی دا ګواه دی. اسمان دی اسمان ډېر حالات لیدلي راغلي اسمان دلان دی یا د اسمان نه د برې نه په هغې باندې عذابونه راغلي د باران په شکل کې د اور په شکل کې د سیلۍ په شکل کې د تندر په شکل کې چغې په شکل کې د عذابونه راغلي نو د برې نه راغلي. نو دا هم ګواه دی په دې باندې چې یو ورځ واقع کېدونکی به راځي قیامت به واقع کېږي. والبحر المسجور او دریاب ډک کړی شوی یا خود کولی شوی دریاب دی. نو دریاب هم ګواه دی په دې باندې ولې دریاب دی اوبو هم ډېر هلاکتونه کړلي. د نوح علیه السلام قوم یې تباه کړلی ولې خبره نه ومنلي. فرعونیان هم تباه کړه په دریاب باندې. راغلي دا خو هغه مشهور دي چې قرآن کریم کې د هغې تذکره ده. والبحر المسجور نو دا دریاب ګواه دی په دې باندې چې دغې خلکو خبره نه ومنلې په هغې باندې عذاب راغی. نو اوس چې نه مني نو د دې دپاره هم یو وخت پکار دی
چې هغې باندې هم دا حساب کتاب ورسره وشي چې هغې ته قیامت وایي. دا ټول گواه دي په دې باندې. کوهی تور گواه دی یا شین غر ښایسته گواه دی، کتاب لیکلی شوی گواه دی. کاغه کتاب د موسی علیه السلام کاغه لوح محفوظی، که قرآن کریم ته وی نو دام گواه دی، او که ته اعمال نامې ته وی نو اعمال نامه هم گواه ده په دې باندې چې یو دا وکیږي. و کتاب مستور او کتاب لیکلی شوی فی رق منشور پاڼو خورو ورو کې، والبیت المعمور او چت اوچت کړی شوی، والبیت المعمور او چت دا کور جوړ کړی شوی، آباد کړی شوی. آباد دی نو په عبادت باندې آباد دی. والسقف المرفوع او چت اوچت کړی شوی، والبحر المسجور او دریاب ډک کړی شوی یا خود کولی شوی. ان عذاب ربک لواقع، یقین عذاب ستا د رب خامخا واقع کیدونکی دی. ما له من دافع، نشته د هغې دپاره څوک دفع کوونکی، د هغې دپاره څوک مانع نشتی، څوک دفع کوونکی نشتی، څوک لرې کوونکی نشتی. یوم تمور السماء مورا، په هغه ورځ باندې چې ګرځي به اسمان، چورلی به اسمان په چورلېدو باندې. وتصر الجبال سیرا، او روان به کړی شي غرونه په روانېدو سره. غرونه به روان شي، تصر الجبال روان به شي غرونه په روانېدو سره. نو غره به روان شي، روان به شي نو ورک به شي، روان به شي نو وابل وځي. فویل یومئذ للمکذبین، نو هلاکت ته په دغه ورځ باندې دپاره د تکذیب کوونکو. هغه څوک چې هغه تکذیب کوي، قیامت نه مني، نو د هغې دپاره هلاکت دی. هلته به ورته ویلی کېږي منې که نه منې. اوس الذین هم فی خوض یلعبون، دا کسان دي چې دي په بېهوده خبرې دي، بېهوده کارونه دي، بے فیدی سیزونه دي، په هغې کې دي لبې کوي لګیا دي، د کار شی پرېښودی دی. دا څومره چې ګورې لګیا دي بېهوده به لګیا وي. ځان لږ څوک لګیا دي لبې کوي، څوک یو څه کوي، څوک بل څه کوي. بعضې داسې کارونه کوي چې نه په هغې کې د دنیا څه فایده وي او نه پکې د آخرت فایده وي. باید دنیا فایده ګوري، فایده لټوي، بیا هم سره څه خو کوي که نه. لیکن دا بعضې خلک داسې چې دا داسې څیزونو کې داسې کارونو کې لګیا دي چې هغه د دنیا دپاره هم نقصاني دي او د آخرت دپاره هم. الذین هم فی خوض یلعبون، لګیا دي لوبې کوي. که ورته ووایې د مانځه ورته ووایې نه زه اوسګار نه یم، جل به کوي. غوجله کې به ناستې، غوجله کې دیوال ته به ډډه والي، په خپو په سر به ناستې، لګیا به یې ګپ به لګوي. هلکه قرآن کریم ته کښېنه، چېرته یو ټکی خو به زده کړي که نه، یو ټکی به واورې. وایي نه زما کار دی، وایي کار څه دی، دا د ټول نه غټ کار دی په دې جمي کې، په دې اټکو کې. دی په دقې غوجله کې ناست دی، د غوجلې دیوال ته ډډه واله لګیا دی، قصې کوي، ګپ لګوي. یو دور داسې و چې قصې به خلکو کولې، پخوانۍ قصې به یې ویل، جمع شپې دي، اوږدې اوږدې شپې دي، لګیا به نه وخته پورې به ناست و. هلکه نو چېرته د قرآن ولې نه وی، ذکر اذکار ولې نه کوې، د تلاوت ولې نه کوې، څه عبادت ولې نه کوې، قرآن کریم پکې ولې نه وی، نو دا اورې ولې نه. لګیا دي آپس کې لګیا دي، وخت اسې ضایع کېږي. الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الی نار جهنم دعا، په هغه ورځ باندې چې دکې به ورکولی کېږي دیله ور د جهنم ته، په دکې ورکولو سره ملائک به یي دکې به وله ورکوي. وروستو راځي بیا ملائک دي، دکې ورکوونکي ملائک دي. الله وی سند الزبانیه، زرد چې زبر او بلم هغه ملائک چې هغه دکې ورکوونکي خلکو له به دکې ورکوي، نو جهنم ته وغورځوي که نو دل به دکې ورکولی کېږي. یوم یدعون الی نار جهنم دعا، دی قیامت نه مني، نو دی قرآن نه مني، دی الله نه مني، نو دی په آبس کې روان دی، په غفلت کې روان دی. نو هلته کې اوس دی بیدارول غواړي. یوم یدعون الی نار جهنم دعا، په هغه ورځ باندې چې دکې به ورکولی کېږي دله
جهنم طرف تا ور د جهنم تا په د کوي ور کولو سره هذه النار التي كنتم بها تكذبون ولکیږي بوتم وای دا جهنم دا ور د هغه چې تاسو د دې تکذیب کاو دا یو نه معنا تکذیب وکاو امړه سړی مرشي نو بیا به چتزي بیا به پورته کی بیا به جهنمي دا د غف کارې دا قیامت د غف کارې دا جنت او جهنم وت غف کارې دا نو ته اوس کدا وسو هاذه نار التي دا ور دی هغه چې تاسو په دې تکذیب کاو افسحر هذا آیا دا تاسو ګورئ نو دا سحر دی ام انتم لا تبصرون یا تاسو داسي چې نه تاسو نه دا جهان داسې شی دی ور دی جهنم دی کنه دی اس لوحانو زی ورننو زی دیتا فصبرون صبر کوئی او لا تصبرو که صبر نہ کوئی سواء علیکم برابر خبر د پتا سبحانه انما تجزون ما کنتم تعملون یقینا بدل در کولے کی تاسو لا دهغه چې تاسو کوم عمل کاو تاسو کوم عمل کاو نو داغه بدل تاسو در کولے کی بل بګی سنشتي زیاته بن کیږي سچ دې کړل نو داغه بدل ده ایمان دې نو راوړې جو جهنم ده شرک دې کړو جو جهنم ده تکذیب دې کړل د قران د کم چې ضرورت د دین دي کم چې ایمانیات تی پای کې د یو نه انکار دې کړل نو سړی کافر دی بیا نو چې کافر دی نو د لپاره همیشه انما تجزون ما کنتم تعملون یقینا بدل درکولې کې تاسو لا په سبب دا چې تاسو کوم عمل کاو ان المتقین فی جنات و نعیم نو دلته کې تا خدا ذکر شو ته انکار کوي نو اسبل طرف ته بشارت ته زیر ده نعمتونه دي دا چا د پاره چا غ منی متقیان دي پرهیزګار دي ایماندار دي مؤمنان دي موحدان دي ان المتقین فی جناتهنا بما آتاهم ربهم مزيب اخری پاغه سبانه چې ور کړلی دی له د دې رب د دې رب چې دی له سور کړلی پاغه باندې مزيب اخلی پاغه باندې بدی مشغولای ووقاهم ربهم عذاب الجحیم والله بچ ساتلی دی لرا بچ ساتلی دی لرا رب د دې عذاب د جهنم نا ولکی کی بوتا هغه می وی دي مختلف قسم نو کولو واشربو خړای اوس کوي هنیان په خوشالۍ باندې هنیان په خوشالۍ باندې پاسان باندې مبارک وي بما کنتم تعملون په سبب د دې چې تاسو کوم عمل کاو تاسو کوم عمل کاو الته کې هغه عمل کاو انما تجزون ما کنتم تعملون دلته کولو واشربو هنیان بما کنتم تعملون هر یو سړي د پاره د خپل عمل په جمانه به ملاويږي هغه ته جهنم نو دلته کې دي ته جنت هغه له سزاګان عذابونه نو دي له نعمتونه متقین علی سرور مصفوفه تکیا به لګولې پاغه تختونو باندې مصفوفتن چې سب سب وي سب سب وي خودشي وزوجناهم بحور عین او په نکاب ور کړي منګه دی لرا نکاب کړي منګه د دی داغه حور عین سرا داغه خيسته سترګوالو حور سرا بحور عین حور دی خيسته سترګوال دی والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل او تبعتهم ذریتهم بإیمان او ور پسې شي دی پدی پسې مؤمنان دین او تبعتهم او تابعداري کړل د دې ذریتهم اولاد د دې بإیمان په ایمان سره ایمان امراوړل او د دې تابعداري هم کړل د مؤمنانو تابعداري کړل نو الحقنا بهم منګه یو ځکړلی هغه د دې سره الله وی یو ځای کړي می دي مخکنه می دا یو ځای کړي فیصله می کړل دا یو ځای کول دا غي سره نو قیامت کې جنت کې دا بد دي سره یو ځای کم الحقنا بهم یو ځای به کوم د دې سره دا اولاد د دي مؤمنان دي مخکې تیر شي دي دا دي تابع اولاد چې دا غي تابعدار دي باندې رستو کشران چې دین د مشرانو تابعداري او تابعدار د چاري د مؤمنانو تابعدار دي کافرونه د خو خلکو تابعدار دي د بدونا
مخکې تیر شي دي، علما تیر شي دي، امامان تیر شي دي، د هغې تابعدار دي. لږې بعضې به کوي تاسو د بل تابعداري کوو، دا پیغمبر یو پرېښودی دی او دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې ورپسې شوي یې. نه داسې نه منګه رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار یو، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې تشریح چې کړله نو هغه یو د هغې زمانې عالم کړله، امام کړله، او یو د دې زمانې سړی کې نو ته کوم یو اخلې؟ دا اخلې او که هغه اخلې؟ نو موږ وایو موږ هغه اخلو. ښه دی وایي د دې زمانې د اخلمه د دې زمانې خو دا لګیایي بیا اودسه مونځونه کوي، دا نری جورابې په پښو کړي، د دې زمانې دا نری نری جورابې دي، په دې باندې به مسې کوي، په دې باندې مسه کوي، نه په دې باندې مسه کېږي، په دې جورابو باندې مسه نه کېږي. بیا پکې دروغ پکې هم وایي، وایي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کړي کوم ځای کې وایي؟ په جیل کې و، جیل کې ورسره ته وې د جیل نه په جیل کې وفات شوی دی او جنازې د جیل نه وتله، دی وایي 3 ورځې مخکې دی ورسره ناست و. سره ذریتهم اولاد د دې وما لتناهم من عملهم من شیء، او موږ کمی نه دی کړی د دې د اعمالونه د څه شي، دې چې کوم څومره اعمال کړلي نو هغې کې موږ هېڅ کمی نه دی کړی. ایا ما التناهم هېڅ کمی به دې پاره ونه کړو، هلته کې فیصله دغه شوې ده، مخکې شوې ده، نو ځکه وایي ما التناهم. کل امرئ بما کسب رهین، هر یو سړی هغه چې کوم کسب یې کړی نو په هغې باندې به نښتی، په هغې باندې به ګاڼئ، د خپل کسب په وجه باندې به دی ګاڼئ، څه چې دی کړلی نو د هغې په وجه باندې دی به راګیري. ښه دې کړلی جزیې به آزاد بیا سپین بازي وي، او که نه بد دې کړلی لګیا دي بعضې لګیا دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته بدرد وایي، بعضې لګیا دي نورې قصې کوي، هلکې ځان څه کوې نو کوه. نو بعضې پکې د نورو خلکو منځونه خرابوي، نورو خلکو له هغې له ترغیبونه ورکوي، او دا موزي دی او دا پلانکې دی وړي، دا جورابې دي، جوراب باندې مسې کوي، جوراب باندې مسې کوي. هلته کې قرآن کریم خو ویلي فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، خپې ووینځئ، دی وایي نه مسحو کوي. نو د مسح لپاره بیا صحیح دلیل ګورئ، نو صحیح دلیل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایل چې ما قلت بالمسح علی الخفین، موضوع باندې مسح مبارکه ما خبره نه کوله حتی جاءنی مثل ضوء النهار، تر دې پورې چې ما ته د ورځې د نور په شانتې دلایل ښکاره شو، اله ما خبره وکړه، کنې ما نه کوله. ولې قرآن کریم کې وایي خپې وینځئ او حدیث کې وایي چې مسح وکړه. نو هلته مسح چې شی دی نو پسې شي شوي ده، نو دا ټول اتفاق دی په دې باندې د علماو. دا کوم دا اوسنۍ جورابې چې دی په دې باندې مسح نه کېږي، اوبه پکې ځي نو هغه کې مسح نه کېږي، شکل د موضوع شي، لیکن چې هغې کې معمولی په لون ځای باندې خپه کېږي لږ خپل همده شي بیا خو نه کېږي که جوراب د هغه معمولی ځای باندې په یو ساس کې باندې خپه ولګي، خپه به دې لمده شي دننه، بیا مسح نه کېږي، مسح ماته شوه، بیا پکې بل لګیا دی وایي دا به شروع کېږي، څه ټایم کېږي به دا چې کله ته بیا اودس کوې نو د هغې وخت نه به شروع کېږي. دا مزې شوې. یو سړی دی موزې په پوکړې سهار دی اودس نه کوي، اودس یې مات کړلی، اوس اودس نه کوي، ماښام نه اودس شروع کو، ماښام یې اودس وکړو. ولې دا خلک خو وزګار نه دي، مونځ نه کوي که نه، مانځه ته نه دي وزګار، نو ماښام ماسخوتن کې دا اودس وکړو چېرته وایي دا ټول مونځونه په یو ځای باندې وکړم، یو کوي داسې چې په یو ځای باندې اودس وکړو، د هغه وخت نه به ستا مسح شروع شي، هغه وخت نه شروع شي، دا ثابته ورځ دا چې بله ورځ ته دومره پرې اړه نو بیا اودسه شوې، ښه بیا اودسه مونځ کوې،
که په موضوع باندې هم دغسي موضوع مس شروع کېږي د هغه وخت نه شروع کېږي څنګه چې دی اودس مات شو د دغه وخت نه شروع کېږي ښه یا به بل څه وایي خبره اوږده شوه د دغه ځای باندې به پرېږدو والطور گواه دی تور و کتاب مستور او کتاب لیکل شوی فی رق منشور پاڼو خورورو کې والبیت المعمور او کور جوړ کړی شوی والسقف المرفوع او چت اوچت کړی شوی والبحر المسجور او دریاب ډک کړی شوی یا خټ کولی شوی ان عذاب ربک لواقع دا ټول گواه دی په دې باندې چې عذاب د رب ستا خامخا واقع کېدونکی دی ما له من دافع نشته د هغې دپاره څوک دفع کوونکی یوم تمور السماء مورا په هغه ورځ باندې چې ګرځي به اسمان چورلی به اسمان په چورلېدو باندې ګرځېدو باندې وتسیر الجبال سیرا او روانېږي به غرونه په روانېدو سره وویل یومئذ للمکذبین هلاکت دی په دغه ورځ دپاره د مکذبینو الذین هم فی خوض یلعبون دا کسان دي چې دوی په عبث کې لوبې کوي یوم یدعون الی نار جهنم دعا په هغه ورځ باندې چې دکې ورکولی کېږي دوی له اور د جهنم ته په دکې ورکولو سره هذه النار التي کنتم بها تکذبون دا جهنم دی هغه چې تاسو د دې تکذیب کاو دا اور د جهنم دی افسحر هذا آیا سحر دی دا ام انتم لا تبصرون یا تاسو اینا اسلوها داخل شي دیتا فصبرون صبر کوي او لا تصبروا که صبر نه کوي سواء علیکم برابر خبر ده ما تجزون ما کنتم تعملون یقینا بدل درکولی کی تاسو لا پس ابدا تاسو کوم عمل کاو ان المتقین فی جنات و نعیم یقینا متقیان خلق په جنتونو کې بیاو په نعمتونو کې وای فاکهین بما آتاهم ربهم اخلی بدی اغستون کې وای دی مزه با اخلی په هغه سبانه چې ورګ به لګولې تکیا به لګولې په تختونو باندې چې سپ وای وزوجناهم بحور عین او په نکاح ور کړي منګه دی لرا د حور خیستو سترګو والا والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل وتبعتهم ذریتهم بایمان او تابعداری کړل د دې اولاد د دې په ایمان سره الحقنا بهم ذریتهم نو یو ذکر موږ د دې سره د دې اولاد وما لتناهم من عملهم من شيء او موږ کمه نه کړه د دې د عمل نه د شي کل امرئ بما کسب رهین هر یو سړی په سبب دا چې کم کسب کړي ان خطیبای غاڼه وای الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا اللهم قنا عذابك